عالم او یو بهترین مصنف او د شیخ القرآن دستراست چې شیخ القرآن په هغې باندې ډېر مینو او د شیخ القرآن د وفات نه بعد ما هم د هغې سره خپله پوره مینه ساتلې وه که بیمار شوی و راغلی و نو ما د کراچۍ نه ونیسې تر پېښوره پورې په هسپتالونو باندې ګرځولی و خپله ورسره ګرځېدلی وما هغه حق ما ادا کړی و کوم چې د پلار د دوستانو حقي او دې مخکې ورځو کې زه هغه بیمار پورسای له قطر کتلی وما مولانا حضرت مولانا خان بادشاه رحمه الله د قطر هغوی نن وفات شوي دي او 3 بجې د هغوی جنازه هم ده یو بهترین عالم یو ښه مصنف او یو ډېر نر او بهادر سړی و د هغوی دپاره دعا وکړئ چې الله د هغه مغفرت نصیب کړي الله یې مخې ته رڼا کړي الله یې قبر منور کړي او د هغوی په اولاد باندې الله هغه نعمتونه او هغه مهربانۍ وکړي چې کوم د نیکانو بندګانو په اولاد باندې الله کوي الله دې د هغوی دنیا او آخرت ښایسته کړي د هغوی د بچو د هغوی د اهلیې الله دې د هغوی کور والا د هغوی بچي د هغوی ټولو په زړونو باندې پټۍ ولګوي او الله دې د هغوی آخرت ښایسته کړي او الله دې قبر منور کړي الله دې ورله جنت الفردوس ورکړي ځای لرې دی موږ رسېدی هلته نه شو خو د دې ځای نه دعا کوو او دعا د هر ځای نه رسي الله دې د هغوی مغفرت نصیب کړي اللهم اغفر له وارحمه ونور قبره ولا تعذبه واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.